هوښیار باش وي یاره احتیاط ډېر زیات ضروري دی هسې نه چې د کیمرې د سترګې د لاندې راشي. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم د کولاډیر په چوک کې موجود یم. کیمرامین ناصر یاسر خان دی. ډي پي او 400 نذیر خان چې کم دی نو دلته کې اوس یو کمانډر کنټرول سیستم روان کړی دی. 400 چې څومره چوکونه دي نو په هغه چوکونو کې به تاسو ته دغه شانتې کیمرې لګي. ځینې ځای کې به پټې وي او ځینې ځای کې به ښکاره وي. دا د 400 کولاډیر چوک دی. چېرته چې سوات ته ګاډي ځي، پېښور موټروی لینک روډ دی، عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس دی، ججز کالوني ده، جوډیشل کمپلیکس دی، ډي پي او دفتر دی، دې خوا 400 ده. نو ګرانو کتونکو د هغې دپاره زه به تاسو خاص باز دغه چوک ته بوځم چې دلته کې ګاډي هم راځي. دلته کې اکثره ډېر حادثات کېږي او ټریفک کې هم ډېر زیات خلل پیدا کېږي یا داسې بل هم څه ناخوشګواره پیښه مخې ته راتلی شي. د هغه ناخوشګوارې پیښې د مخې راتلو لپاره چې کوم دی نو د ډي پي او 400 نذیر خان یو ډېر ښه اقدام دی. ستایو یې، خراج تحسین ورته پیش کړو. یوازې زه نه د 400 ټول خلکه چې دا کومې ستنې ولګېدې نو دې ستنه کې باقاعده چې کوم دی نو اوس دا چوک دا ډېر بدرنګ و. اکثر به په دې چوک باندې جګړه وه چونکې دې چوک له چې کله زه چېرته کې موقع ماته میلاو شوه که نه نو د دې چوک نوم به یا تورنزو باباجي صاحب او یا به خناوین باباجي صاحب. دا یاد ساتئ چې کله داسې یو افسر راغی چې زما اوري او زه پې کار کولی شم نو د دې چوک نوم به دا دغه پکار دی چې دا زمونږ سترې خستې دي دلته کې باچا خان خوشته او تورنزو باباجي صاحب او محمد امین باباجي صاحب دا د سیاسي خلکو پټ کړی دی. دا به راښکاره کوو. په هر حال دغه یو بیل باس دی خو دا یو ډېره غټه ستن ولګوله او دې ته مخکې هم د بل چا هم خیال کېدی شو خو مجال شته چې هغه خیال نه شو. نو باقاعده دې کې کیمرې لګېدلې دي د څلورو سایډو نه چې کوم دی ټریفک دا اوس پولیس ته هلته کې نظر ساتي. زه دلته ولاړ یم نو دلته کې باقاعده ټریفک والا چې کوم دی نو دې ټریفک والا ته به ډېره غټه مسله وه. دوی ته به اکثر چې کوم دی هلته کې ودرېږي دلته کې ودرېږي. دا یې نه دی چوک کې که نه دې وخت کې وینئ چې ټریفک کې تاسو څه خلل په نظر نه راځي. خو دې خلکو ته هم زما دا خواست دی چې اکثر دې لاس نیولي وي. تاسو وګورئ لاس یې نیولي وي نو په دې ترخ کې به وزېږي. دا وګوره که نه هلته یې لاس نیولي دی. دا ماشوم د یو سکول دی او دا چې کوم دی نو داسې پرې راووښته. نو زه دې سکولونو استادانو ته دا وایم چې یاره چوکونو کې دې په موټرسایکلو باندې دوی سکولونو ته راځي نو چې دوی ته دا تربیت ورکړي چې تاسو چوک کې نظر ساتئ چې کوم ځای کې ګاډي ولاړي نو تاسو مدرېږئ نه چې تاسو پکې په یو ستوله کې وځئ نو اکثر د حادثې چې کوم دی نو هغه ښکار شي. نو ګرانو کتونکو په دې ستنه مې خبرې کولې د 400 په فاروق اعظم چوک کې په صدریاب کې په سرډیرو کې دغه شانتې په موټروی باندې په هر ځای کې ډي پي او نذیر خان اوس باقاعده کیمرې ولګولي او داسې ښکاري چې 400 چې کومه ده په جدیدیت کې یعنې یو 20مه صدي ده که نه نو موږ هم په هغې کې لږ لږ شاملېږو چې موږ د کیمرو د لاندې راشو. زموږ چې کوم دی نو داسې څوک راننوځي 400 ته څومره ګاډي په دې لار باندې راننوځي نو هلته کې کیمرې والا ناست دی. باقاعده چې کوم دی نو موږ ته دا ټول سیسټم اوس په نظر راځي. نو زه تاسو ته دا وایم چې تاسو اوس هر چوک کې ځئ. ګڼګبانو لپاره خو دا ډېره بده خبره ده. اکثر هغه خلکو لپاره چې چوکونو کې وسله ګرځئ ما سره نه وه منکر شي. په دې چوک کې هم ډېرې حادثې شوي دي. نو اوس هغه سیسټم ختم شو او زه یو وارې بیا د 400 خلکو ته دا وایم چې تاسو په کومو چوکونو کې تېرېږئ نو په هغه چوکونو کې اوس باقاعده کیمرې لګېدلې دي او دغه کیمرې چې کوم دی نو تاسو ورته په نظر راځئ نو خیال کوئ احتیاط کوئ. هغه خبرې اوس ختمې شولې. په ډېرو سړکونو باندې کیمرې لګولې دي. نو نذیر خان یقینا یو ډېر ښه اقدام وکړو د یو ښه ډي پي او چې کله مې 400 ته راغی نو دې وخت کې 400 کې هغه ته ډېر زیات چیلنجز وو. په پولیس کې ډېر لوی مداخلت روان و. پولیس باندې اعتماد ختم شو د قام. پولیس ته به څوک نږدې کېدل نه ډاکې وې. دغه 2-3 میاشتې تېر سړي خلکو ځان غیر محفوظه ګڼه خو چې هغه رالو نو هماغسې چوګانې په هغه تاڼو پرېښودله ورته وي تیر په تیر خو نوې روزګار به سر کوو په نوې به راسره چلې. هماغسې چوګانو نه تاسو به ګورئ ټرانسفر پوسټینګ هغه شانتې نشته دی. هغه انتخابي چې مجبوره شي چې ټول قام چې ووایي یا واقعي دا باقي دا کم پوسټینګ یې چې وکړو یا ټرانسفر یې وکړو نو دا خو
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او خپل ځاني زه خو ډېره زیاته ستاینه کوم په دې کیمرو باندې چې زمونږ اوس کیمرې چې کوم دي په هر چوک کې ولګېدي نو ما چې تاسو سره لږ شریکه کړم ډېره مننه خوشحاله